په 14 اگست باندې څه چل شو پاکستان آزاد شو خو زما یو سوال دی او هغه دا دی چې آیا د بونیر او د سواد خلکو چرته غلامی تسلیمه کړي و قبول کړي و ځکه ازادي کې خو هغه سړی چې هغه د چا زیر تسلط وي او د چا غلام وي نو مونږ باقی مغربي پاکستان والا ته مبارکباد ورکو د جشن ازادۍ او د ازادۍ مبارکباد ورته ورکو او دا خبر ورته هم کو چې د بونیر او د سواد د داسې خاوره ده چې بدی کې چون ځوانان را پاسېدلی او د لوی لخرو مقابله کړي او خپل ویني توی کړي او دا غینه خپل ازادي په زور باندې اغستې او چرته داغي غلامی نه د تسلیمه کړي راځي چونکه سبا 14 اگست دی نو مونږ به د پښتنو تاریخ بالعموم او بالخصوص د بونیریانو تاریخ په بیان کو چې دا داسې تاریخ چې پاغي کې ازادي صرف لپس نه دی بلکې داغي په شا باندې یو لوی کردار پروت دی د 1601 نواله د 1947 پورې د دې تاریخ مختصر خاکه بستاسو په وړاندې باندې پیش کوم او دا ویډیو را سره تر اخیره پورې وګورئ کله چې په 1520 کې یوسفزي قبایل د افغانستان نه راغلل او په دې خاور باندې آباد شول نو په 1601 کې بیا انګريز پیرنګي راغی او هغه په دې خاور باندې خپل حکومت قائم کو داخله کې خپل زیر تسلط کو او کله چې زمونږ د علاقې طرف تغییر اتګو غوتل نو زمونږ اکابرینو د خلاف جنگ کړي دی او د هر ظالم جابر خلاف او د پیرنګي خلاف आवाज پورته کړي او داغي حاکمیت نه تسلیم کړي او خپل ازادي په زور باندې داغي د خېټو نه راوخ کړي او داغي چرته غلامی نه د تسلیم کړي د شاه ولی الله رحمه الله په درخواست باندې چې کله احمد شاه ابدالي رحمه الله د 52,000 مجاهدینو لخر روان کو او د مرهټو د 4.5 لک فوجانو خلاف اغي جهاد وکړو نو تاسو په یاد کې دی چې په اغي کې د سبزو د قبایل یو ډیره لوی حصہ او د بونیریانو په کې یو ډیر لوی کردارو بیا په 1826 کې چې شهید سید احمد شهید رحمه الله د ازادۍ په نوم باندې کم جنگ کړي نو تاسو په علم کې دی چې دا غي جنگ آغاز هم د بونیر دی ورکوټ کله کینګرګلې په نوم باندې دا غي نشه او پاغي ځکه سر مجاهدینو بیعت کړو چې نن هم د نانسیر قبرستان پاغي باندې گواه دی او پاغي کې د سید احمد شهید رحم الله سپایان دغه هنن هم آرام فرما دی او پاغي قبر کې قبرونو کې مدفون دی پاغي قبرستان کې د جنرال بخت په نوم باندې یو سپاهي وو د سید احمد شهید رحم الله اغه نن هم دغه قبر په نانسیر په کلی کې چې د کینګرګلې د کلی سره بالکل خواته دی پاغي کې آرام فرما دی او زمونږ د خلکو ته دا میسج ورکړي چې ګوري تاسو د آزادو خلکو بچي تاسو د مجاهدینو او د باکردار خلکو او د نرانو خلکو بچي بیا د 1849 نواله د 1857 پورې په دې خطه باندې حاکم سوق تاسو په علم کې دی چې هغه هم د بونیر یو باشنده او د بونیر یو پرزندو د بونیر یو بچي او دا غنوم سید اکبر شاه باچاو بیا د 1857 نه بعد چې کمیلوی جنگ شو په بونیر کې هغه د امبیلی په جنگ په نوم باندې یو جنگ شو او دغه جنگ په 3 میاشتو باندې مشتمل او په دغه جنگ کې چې کله جنرال جیمبر او جنرال کاروک په دای کې زخمیان شول او هغه د خپل ځان سره د 7,000 تابوتونه وړل خپل وطن ته لاړ نو وایسرای ته الته کې هارد اٹیک شو د دومره لوی شکست د وجنه د غم د وجنه هغه ته هارد اٹیک شو د پاکستان سرحدات همیشه د لپاره د پښتنو په خپل وینو باندې ساتلي دي او د پاکستان د سرحداتو او د پاکستان د عوامو حفاظت کړي دي پاغي کې زمونږ د مایندو خويندو هغه د لوی حصہ د پای کې ګوره مونږ د ارتغل ډرامي ګورو مونږ دا وایي چې ارتغل د صلیبیانو خلاف جنگ کړی دی خو خپل تاریخ چرته هم نه ګورو هیستوري امبیلا کمپین په نوم باندې زمونږ یو لوی تاریخ پروت دی د بونیریانو راځي خپل بچي دغه تاریخ نه خبردار کو او د خپل سکولونو په نصاب کې هم دا تاریخ شامل کو چې زمونږ د بچي د روان مستقبل زمونږ د مستقبل کې زمونږ د بچي د تاریخ نه خبردار شي او غیم یو آزاد سوچ ورلور کو ګوره د امبیری نه بعد چې بیا کم لوی جنگ شوی دی هغه د چکدری جنگ شوی دی چې پاغي کوم زمونږ یو لوی د بونیریانو یو ډیر لوی کردار دی او پای کې داغي د مسلمانانو د پښتنو قیادت کوونکې قصو کو غازی تاسو په علم کې وی چې هغه د ریګا سره تعلق لرونکې سعد الله خان تینومو او داغه تاریخ هغه د سرتور ملنګ یا د سرتور فقیر په نوم باندې هغه یاد کړی دی تاریخ په پاڼو کې هغه لیکل شوی دی
دا جنگ چې دی کې د سلارزو ګدیزو اشیزو نوریزو چغرزو امازو د دنیا شي خلک مشران پای کې شریک شوي دا جنگ چې دی دا په 1994 کې غالبا دا شوی وو دا غینه بعد جنرال بینډن چې کله بیا راغی نو دا غي جنگ انتقام پای کې مونږه د خلکو له شکست ور کړو او بیا جنرال بینډن چې کله راغی نو بیا دا غي خلکو انتقام چې دی بیا د خپل مړو او د خپل د خلکو انتقام د زخمیانو انتقام بیا د سلارزو د خلکو نواغستل او زمونږ د سلارزو زنانه بیا د دې ځنه مایګریشن شوی او دغه ته تلوي د کاټلنګ او دغه علاقو کې پای کې بیا آبادی شوی د سو وخت لپاره نو پښتنورونو زمونږ د بونیریانو یو ډیر لوی تاریخ دی اگر که موږ په خلک خبرې دا کوي چې بونیریان داسې دي بونیریان قمقلان دي دا مفروضي قصې دي او د دې شاته هیڅ حقیقت نشته حقیقت هم دا دی چې زمونږ مشران دا یو ډیر نډر مشرانو او ډیر دلیر مشرانو او داسې مشرانو چې دی د 15 ملټو لپاره هم غلامی د چانه و تسلیمه کړي نو د 14 اگست کې مونږه خوشحالي مناوو نو دا مونږ د باقی پاکستان سره د اظهار یکجهتی وسره کو داغي سره اظهار خیال کو او د ټولو عوامو نه زما د درخواست چې په دې باندې باقاعده आवाज اوچت کړي شي چې زمونږ د امبيلي تاریخ شو زمونږ د چکدری تاریخ شو د 1857 کې زمونږ د یوسفزو د قبایلو چې کوم لوی حصے دي هغه د زمونږ د سکولونو په نصاب کې هم شامل کړي شي چې زمونږ بچي هم داغي ته دا آیډیا ورته راشي او دا قربان دا خبرې داغي په ذهنونو کې راشي زموږ تاریخ ورته معلوم شي